نن هم په دې لار کې موږ سره دا قاري صاحب ماته وی په موبایل کې راغلی چې یو الک خپل پلار قتل کړی دی. داسې شوي دی لکه یوې جینۍ خپل پلار قتل کړی دا ما قتلی، یو ورور خپل رور قتل کړی دا ما قتلی په دې موبایل باندې. او تاسو به دې خبره مې کوم انسان چې د خپل بچي ښکلی تربیت وکړه د سکول او کالج سره سره مدرسې او جومات ته راولېږه دا به ډېر دینداره نیک بشي، عالم حافظ او قاري بشي. دا چې رالوی شي د پلار د مور حقونو خیال به ساتي. کوم مور او پلار چې د بچو د حقوقو خیال وساته دا بچي به نیکان رالوی شي، بیا به د مور پلار د هغې د آدابو خیال ساتي. د مور او پلار خو په بچو باندې ډېر حقونه دي. د ښځې خپل حق دی، د بچو خپل حق دی، د خاوند خپل حق دی، د رور خپل حق دی، د عام مسلمان خپل حق دی. خو یو درې حقونه زه درته بیانوم چې دا درې حقونه دا د بچو په مور او پلار باندې دا حقونه دي. دا درې واڼه یاد کوي او دا کور کې بیان کوي او په دې عمل وکوي. کم مور او پلار چې د بچو دا درې حقونه پوره کړي دا بچي چې رالوی شي بالغان شي غټ شي نو دا بچي بیا د مور او پلار حقونه ادا کولی شي. او کچا دا درې حقونه ادا نه کړه دې کې کمی وکړه دا ماشوم چې رالوی شي بیا د مور پلار د پاره درد سر جوړیږي. اصل وجه څه ده جي موږ اسلامي تربیت د بچو نه کوو، د کشرانو د حقونو خیال نه ساتو. یو حق دا دی زمارونو چې کله ماشوم پیدا شو دا د هر پلار واوري، هر مور د دا خبره واوري، وروسته د بچو نه ګیلې نه کوي که دا حقونه یې پوره نه کړه. یو حق دا دی چې دی پیدا شو ښایسته مزیدار ښکلي معنا والا نوم به ورته ږدي. د پیغمبرانو کې د یو پیغمبر نوم، صحابو کې، علماو کې، نیکانو کې چې ښایسته معنی. حدیث کې راځي عبدالله، عبدالرحمن ښکلي نومونه دي دا دې ورته کېدي. پیغمبرانو کې د پیغمبر نوم ورته کېدي. عالمان زما په دې کلام پوهېږي وی د اسم اثر په مسما باندې وي. کم کس له چې د کم نوم کېښود هغه نوم اثر پې وي. لږ وخت وشو اوس وفات شوی دی تاسو ټولې پیژنئ د شیرګړ محتمم صاحب مولانا محمد احمد صاحب نور الله مرقده پیژنده ملکه. هغوی وی ماله یو کس راغی وی ما ته وی چې ما خپلو بچو ته د فرشتو نومونه ایښي دي. د یو زوی نوم مې دی جبرائیل، بل د اسرائیل، بل میکائیل او بل د اسرافیل. وی تاسو مولیان وی چې بچو ته به ښکلی نوم دی نو ما ورته د فرشتو نومونه کېښودل. وی ما ورته وی چې ښه نو بیا وی چې دا درې بچي مې سم دي ټیک دي خو دا یو بچی مې لږ روان دی. وی ما ورته وی چې څه ورانه یې کوي؟ وی چې چېرته کور کې چرګې ته انډې کېدو د بچو دپاره او هغه بچوړي هغه ورکوټې چرګوټي کور کې ګرځي را ګرځي نو دا یو بچی مې ورشي چرګوټی راونیسي ورکوټې او دا سر وله داسې تاو کړي تنه یو خوا وغورځوي او دا سر وله بل خوا وغورځوي دقه روانې کوي. وی ما ورته وی چې د ده څه نوم دی؟ وی چې د ده اسرائیل نوم دی. ما ورته وی چې د هغه فرشتې نوم دې بیخی دی کومه فرشته چې انسانانو نه روحونه قبض کوي دا نوم ورته بدل که دا پې د دې نوم اثر دی. نو لوڼو ته او زامنو ته ښکلي نومونه ږدئ. مفتی صاحب وی یو کس را روانو وی ماشومه لور ورسره وه ما ترې تپوس وکړه د دې څه نوم دی؟ وی چې نجاسه ده. په دې فقه کې راځي نجاست الغلیظه غټه پلیته معنی څه شی ده؟ پلیته. نو چې وخت نه دې په وران نوم کېښود او بیا زمون خلک پښتانه یو غلط کار کوي ښکلی نوم به د یو انسان هغه نوم بدل کړي چاته یو نوم علي او چاته بل نوم علي هغه خپل نوم ولا دغه کړي. زمون کلي کې هم ډېر کسان دي چې خپل نومونه چالته نه دي یاد دا نور وران نومونه. قرآن حکیم کې الله فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب نومونه بروانوي نه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان لویه ګناه ده. نو یو حق دا دی چې ښکلی نوم به ورته ږدئ. صحیح شوه لکه دا خو به یاد وي که نه. دویم حق دا دی زمارونو
د بچو په مور او پلار باندې دویم حق دا دی چې د بخکولې تربیت کوي. د قشان مدرسه اساس القرآن ته قاری عبدالرحیم صاحب ته مفتی موسی جان صاحب حفظه الله ته به راولي او دا به ناظره قاعده کلمې منځ دعاګانې عقیده حقوق الله او حقوق العباد به ورته ښیي. کم انسان چې د خپل بچي ښکلی تربیت وکړه د سکول او کالج سره سره مدرسې او جومات ته راولېږه دا به ډېر دینداره نیک بشي عالم حافظ او قاري بشي. دا چې رالوی شي د پلار د مور حقونو خیال به ساتي. حضرت عمر رضی الله عنه له یو کس راغی وی زه خپل زوی ووالم. عمر صاحب وی هغه زوی راولی کسان لاړه د دغه کس ځوان زوی هغه یې راوسته وی پلار دی ولې والی وی امیر المؤمنین یو تپوس وکم وی وکړه وی د مور او پلار خو په بچو ډېر حقونه دي خو د دې بچو په مور پلار څه حقونه شته که نشته؟ عمر صاحب ورته وی ولې نشته؟ وی څه حقونه دي؟ حضرت عمر صاحب ورته وایي وی لومبی حق یې دا دی چې ماشوم پیدا شي ښکلی نوم به ورته ږدي. وی امیر المؤمنین زما د پلار زما لومبی حق نه دی پوره کړی. وی ستا څه نوم دی؟ وی زما نوم دی جعل. جعل په عربی کې ګونګټ ته وایي. زما نوم څه شی دی؟ جعل دی. جعل جعل څه ته وایي؟ ګونګټ. ګونګټ خو دا ګندګي جوړی رغړی نو. امیر المؤمنین دویم حق څه دی د بچي په پلار باندې؟ وی دویم حق یې دا دی چې ښکلی تربیت به یې کوي. وی ښځه دې زما د پلار زما دویم حق هم نه دی پوره کړی. وی هغه څنګه؟ وی دې پلار ماله څاروي اغوستي دي او غاټ لوړې را کړی دی او په هغه صحرا کې دا څاروي ساتمه او دې پلار راته ویلي دي چې دوه څاروي په جګړه شي چې کم څاروی ظالم وي هغه ته به دا ګزار دا لوړ دا چوکه به راپرېږدي او هغه به پرې وخي او دا کمزوری څاروی به ترې خلاصوي. یعنې ظالم به وهي مظلوم به خلاصوي. نو زه هملته په ډاک کې یم صحرا کې څاروي ساتم چې کله جګړه کوي ما سره لوړ دی چوکه ده را سره هغه زورور څاروی پرې وهمه دواړه خلاصوم مظلوم ترې خلاص کړم. وی زه ورته وایم چې پلار دی ولې والی دی او ته ما ته د څاروو قصې کوې تا دا پلار ولې والی؟ جوان ورته وی امیر المؤمنین وختي مې څاروي راوسته کور ته رالم او چوکه را سره وه لوړ را سره و ډېر ستړی وم او زما د پلار په دې مور باندې را باندې کړي وو. بابا لګیا و بیبي وخله نو زه لږ ودرېدم ځکه ما ته خو پلار ویلي و. وی ما وی چې زه معلومومه چې ظالم څوک دی او مظلوم څوک دی. نو ما کتل چې وخل خو بابا کول او وهل بیبي خوړل ما وی چې ظالم خو پکې دا دی که نه لوړ را سره وجي دی منځ ته مې را پرېښې ما وی چې دا سانډا ډېر روان دی. امیر المؤمنین نه یم پوه شوی دا خو دې پلار راته. حضرت عمر صاحب دې پلار ته مخ راواړو جوان ته څه ونه وی وی دا خو ته تا ویلی دی نو اوس ګیله ترې ولې کوي؟ پښتانه وایي چې په خپله نو ګیله څه ده بله. نو دا دویم حق دی یاد به یې که نه انشاءالله دا بیان کوي او دا په دې موبایلو باندې هم شیر کوي. د پلار حق هر عالم بیانوي د مور حق د خاون حق دا حقونه موږ بیانو خو د بچو د حقونه هم بیان کوي. کم مور او پلار چې د بچو د حقوقو خیال وساته دا بچي به نیکان رالوی شي بیا به د مور پلار د هغې د آدابو خیال ساتي. انشاءالله که کم پلار دا خبرې ځان سره په زړه ولیکلې او د خپلو بچو د دې حقونو خیال یې وساته دا وله زه ضمانت ورکوم انشاءالله دا بچی به دینداری نیک بی دا چې رالوی شي بالغ شي دا چې واده وکړي او تر مرګه به د مور پلار د حقونو خیال ساتي. نو لومبی حق دا دی چې ښکلی نوم به ورته ږدی. دویم حق دا دی زما رونو چې ښکلی تربیت به ورته کوئ. او دا دریم به م ویمه دریم حق یې څه دی چې کله دا بچی بالغ شي لور ده او که زوی نو بیا سم دیني ځای کې د شریعت موافق د سنتو موافق د نکاح انتظام وله وکړه. دا نن ډېر د عزت کورنۍ ولې بې عزته شوې؟ جینۍ وتښتېده والک وتښتېده
او د موبایل او د نت دور دی او حالات ډیر خراب دي بیا پکې مولیان جرګې کوي او سپین روبي او حاجیان او جرګمار پکې لګیایي او یو وایي زه مړي کوم او بل وایي زه وشرمېدم هغه وجه دا ده چې موږ د بچو د حقونو خیال نه ساتو دور د مسالو دی دور د نت دی زما خبرې لږې ستغې دي خو زه ښکاره خبرې کوم دا زموږ علاقه ده دا مسلې موږ ته ډېرې زیاتې راځي حالات ډېر زیات نازک دي شر القرون دی د فتنې او د فساد دور دی لور یا زوی چې بالغ شي کوب اوله وګوره شریعت کې بالفور ولا نکاح کوه نور حقونه هم د بچو ډېر زیات دي هغه دې وخت کې نه بیانېږي علما کرام شته انشاءالله هغوی به بیان کوي خو کم از کم چې دا درې حقونه ما بیان کړه عقیقه په خپل ځای باندې نور د د تربیت د د ښکلی نوم او د د نکاح کول انشاءالله که کم پلار دا خبرې ځان سره په زړه ولیکلې او د خپلو بچو د دې حقونو خیال یې وساته دا وله زه ضمانت ورکوم انشاءالله دا بچی به دینداری نیک بی دا چې رالوی شي بالغ شي دا چې واده وکړي او تر مرګه به د مور پلار د حقونو خیال ساتي نن دا ولې بچی چې واده نه کړی مور نه تاویږي او پلار نه تاویږي او نیک کیږي او له 100 روپۍ چې ګټي راوړي او مور پلار له ورکوي او چې کله واده وکړي نو پلار الا شي او مور بلال شي او دا ښځه نعمت د خدای تعالی شي داسې بیا وي که نه پټ پټ په جیب کې کمرې ته شی رسوي که نه رسوي او بچیم د ښځه ګوره چې ته د خپل مور پلار خیال نه ساتې ستا ښځه خو پردی لور ده هغه چرته بیا ساتي او ستا ښځه هم چې بیا خپل ماشومان قلارئ وي چپ که ګوره یخوا کوټه کې بو دی بو څوک د دغه پلار ورته یادوي بوډۍ مور ورته یادوي بیا ستا د مور پلار نه بو جوړ شي الله دې ماته هم د عمل توفیق راکړي تاسو ټولو ته